هیلې سلامونه ګرانو پښتنو افغانانو ورونو کلر یې او کبر یې ښاد او آباد اوسئ. ګرانو کتونکو دا مهال موږ د تیمرګرۍ په کیمپ کې ولاړ یو او یو څو افغان کډوال ورونه دي دا روان دي، نو د دوی خوا راغلي وو، د دوی تاثرات الو. نو وروره تاسو په پاکستان ته کله راغلي وئ یا پیدایش هم د دې ځای دی که د افغانستان دی او د دې ځای نه څه یادونه وړئ؟ اول نه مخکې ستاسو ډېره شکریه چې تاسو زموږ تپوس وکړو. زموږ خو پیدایش د دې ځای دی حاجي صاحب. افغانستان موږ لیدلی هم نه دی چې څنګه دی او څنګه نه دی، خو ټول عمر هم دلته تېر کړی دی او ښه زندګي هم تېره کړې ده. الحمدلله ښه سلوک راسه شوي دي، ښه وخت هم تېر کړی دی، ښه روزګار هم کړی دی او زموږ ټول یو شان وروڼه یو. بس اوس د حکومت خپله پالیسي ده دا راغلې ده او موږ خو به د حکومت پالیسي خامخا منو، ځکه حکومت چې دی زموږ د ستاسو د ټولو یو شانې دی او موږ چېرته داسې نه ده محسوس کړي چې موږ په پردي ملک کې ناست دي. خو اوس راغلل او مجبوري ته ځو به نو خوشحاله دي، ځو خفه ترې نه ځو. د حکومت نه هم ښه شکرګزار یو، د عوامو نه خصوصا ډېر شکرګزاره یي چې موږ سره یې 50 کاله په ورورۍ او په ښه فضا کې تېر کړي. د موږ سره لکه د وروڼو تلي دي، راغلي دي، غم ښادي رښتې دي ورسره. خو بس اوس نور به زموږ دلته رزق نه وي، دغه فیصله به نور به موږ څه ویو هېڅ هم نشو ویلی. خو دا موسم لږ ګډوډ دی، دې ته لږ وارخطا و. نور خو د الله فیصلې دي چې رزق کوم ځای کې بند شي بیا سړی ځي نو انسان بیا نشي پاتې کېدی. او نور د دې خلکو نه موږ ښه خاطره لرو، داسې وخت هم تېر کړی لکه سړی چې خپل کور کې موږ دا نه ده محسوس کړې اوسه پورې چې موږ یا افغانان یا د بل ملک نه راغلي. موږ سره د وروڼو په شان وخت تېر کړی دی. خو اوس متاسفانه چې د حکومت پالیسي داسې ده، یا هغه غاړه حکومت دی یا دې غاړه حکومت دی، د دې حکومتونو خپله پالیسي ده، بس موږ ته منظور ده، نو موږ به څه ووایو. ګرانو کتونکو دا زموږ یو افغان ورورو دغه تاثرات تاسو واورېده. زه په دې مناسبت سره به هم د حکومت پاکستان ته یوه خبره وکړم، یو افغانستان ته. د حکومت پاکستان زموږ ګران هیواد پاکستان دی او مطلب دا ده چې موږ د دې هر یو قانون منو، فالو کوي. خو که زموږ د حکومت دوی کم از کم په د یخنۍ کې نه وی ویستې، ځکه چې په دې کې زنانه وي، تورې سرې وي، ښځینه وي، ماشومان یو دغه. او بل د افغانستان د حکومت نه دا مطالبه لرم چې جنگ د خدای په خاطر بس کړئ، یتیمان کونډې پر یاد کړي، چې ځوانان شي واړه قتل، دا هیواد به څوک آباد کړي. دغه افغانستان کې که طالبان دي او که حزبیان دي، که بنسټپال دي، که ملت پال دي، که لیبرل دي، که سیکولر دي، ټولو ته سوال کوم چې د خدای په خاطر کښېنئ او په خپل وطن کې امنیت ټینګ کړئ، چې ستاسو دا وګړي په ایران او په پاکستان په نورو هیوادو کې سپک سپان ژوند نه تېروي او په حیا او په عزت او د افغانیت په جامه کې په افغانستان کې وخت تېر کړي. والسلام.